زما عزتمند مشرانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هر قسمه تکلیفونه ورکړې شوې دي. ترمذی شریف کې حدیث مبارک ده. انس رضی الله تعالی عنہ فرمای لقد اخفت فی الله وما يخاف احد. نبی علیہ السلام فرمای چې زه سونا ماته دمکیان راکړې شوې دي او يرولې شوم نو دون خوف بل چاته نه دی ورکړې شوی. ولقد اوذیت فی الله وما یؤذى احد. او څومره چې ماته د الله بلار کی تکلیف را کړې شوی دی دومره تکلیف بل چاته نه دی ورکړې شوی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جسمانی تکلیف هم ورکړې شوی دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته زبانی تکلیف ورکړې شوی دی. بخاری شریف کې حدیث مبارک ده چې مسلمانانو دا ټول عقیده دا حرم د بیت الله شریف د اغي کې یو ساواله زناور اغي ته بسوک تکلیف نه ورګي چې حرم کې کله د حدود کې را دن شونو اغي کې به هر سال رون کې سیستا تکلیف نه ورګي دا ګناه را. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله بیت الله ته تشریف یوړ نو التب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تکلیف ورکړی کېدو. بخاری شریف کې حدیث مبارک ده عن اکرمه رضی الله عنه قال ابن عباس رضی الله عنهما قال ابو جهل لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبه لأطأن على عنقه. ابو جهل ویلی کما نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کعبه کې په مانځ باندې ولیدو نو زبا د په مریب ولا خبګما او مریب ته نونی سم او دا سه به بخبول اندې جره راکاګم نو په مرو ورته خپه کېدم. بخاری شریف کې حدیث مبارک ده اوروه ابن زبیر رضی الله عنه فرمایي چې ما د عبد الله ابن عمر نه تاسو کو د سباره کې عن اشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. مشرکان چې نبی له سلام ته کم تکالیف ورکړیو داغي باره کې مې د عبد الله ابن عمر نه تاسو کو نو عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما فرمای رأيت عقبه ابن معيط یوزل نبی له صلوات و سلام منس کو عقبه ابن معيط راغه فوضع رداءه على عنقه دا خپل صادر د نبی له سلام په مرو کې واچو فخنقه به خنقا شديدا او غیل خزور ورکو. فجاء ابو بکر حتى دفعه عنه. ابو بکر صدیق راغی او صادر دین لری کده مرونا فقال ورته فرمایله تقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. تاسو یو داسې سړی وجنه چې هغه تاسو ته صرف دغه خبره کوي چې رب زما الله دی او بدی باندې هغه تاسو د ښکارا دلایل هغه وروړي دي. دغه شان بخاری شریف کې حدیث مبارک دی عبد الله رضی الله عنه فرمای بین النبي صلی الله علیه وسلم ساجد وحوله ناس من قریش. یوزل نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سجده باندې او غیر چاپیره دین قریش. جاء عقبه ابن ابي معيط بصلاه جزور. پدې کې عقبه ابن معيط راغه او دلته کې نږدې د اوخو یو بچدانی هغه ګندګي پراته وا نو دی راغه او فقذفه على ظهر النبي صلی الله علیه وسلم. نبی علیہ السلام په سجده او د نبی علیہ السلام باندې دا ګندګي ورواچوله. فلم يرفع راسه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه بوجو سر نشو چتوله. فجاءت فاطمه فاخذته من ظهره. فاطمه رضی الله تعالی عنها هغه وخت کې کوم رواغراله او د نبی له صلوات و سلام د الله مبارک نه دغه ګندګی لري کړله. دلته یو مسله را چې د مونږ د بار شرط داري چې زې پاک وي. مونږ وایو کنه چې د مانځ کې دار لسپرس دي شپږ دنه نه و بهر دي. اوس که څوک وایي چې په نبی له سلام ګندګی چول شي نو زې خونه سبانه مونږ څنګه کی. نو عالمان فرمایي چې دا هغه وخت کې لا د الله را طرفه حکم نو نازل شوه د صفای بارکی د زید پاکیدو بارکی. بیا فتح الباری لیکي چې کله
دا نبی علیہ السلام باندې ګندګي واچولې شو نو دا غینه پس دا آیات راغی یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر. زنانو ورته تکلیفونه ورکړي یوازې دا نه چې سړو ورته تکلیفونه ورکړي. دا ابو لهب خزوا ام جمیل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرشتہ کی چاچی کېدله د ځنګل نه به دا غنو والا هغه خمبیر وړلې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په لار کې اچولې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په دې سره تکلیف ملو شي. الله تبارک وتعالى دغه ام جمیل ذکر د قران کریم په صورت کې د ابو لهب سره کړي تبت یدا ابي لهب وتب. په دغه صورت کې الله فرمایي وامراته حماله الحطب او خزر هغه چې هغه دغه خشاک وروړي دغه لرګي وروړي د خمبې وروړي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په دغه غنو والا خمبې په لار کې چې تکلیف ورته ورګي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خدا بدني تکلیف ورکړي کېده دغه رنګي د جبې باندې هم چې تکلیف ورکو. السیرۃ النبویہ لابن هشام کې وی نظر ابن حارث دا د قریش نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ډېر تکلیف ورکو. نو یو زیر الته کې حیره وته وی حیرا د اغه زینا د فارس چې کوم د بادشاہان او د رستم او د اسفندیار د دې واقعات یادې کړو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچي او کتل واعظ او نصیحت دله بلګېدلې وا الته به مجلس لګول خلکو ته به واعظ او نصیحت وکړو چې کله به نبی علیہ الصلوۃ والسلام د غزینه پاسې دو دی براغه والده بکیناس او ورته ویلي انا والله يا معشر قريش احسن حديثا منه رازه مړو دا غنه تخشته خبرې کوم فهلم الي راشه ماته فانا احدثكم احسن من حديثي ثم يحدث عن ملوك فارس د فارس د بادشاہانو قصې به ورته شروع کړې ورستم او د رستم واقعات به ورته شروع کړل واسبندیار دغه رنګي د پخوانی بادشاہانو اسبندیار واقعات به ورته شروع کړل او بیا به ویلي بماذا محمد احسن حديثا مني. وګوره دا زما خبرې څونه خشتري دا خبرونه دا به په جبي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تکلیف ورکو. امیہ ابن خلف دا هغه کسانو کې چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عیبت به کو عیب به بیانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره به دشمنی کولا او داغه په مذمت کې الله سورۃ الهمزه نازل کړي ری ویل لكل همزه لمزه خلق باندې عیب لګون کی عیب لګون کی او هغه انسان د بار د هلاکتي چې خلقو کې عیبونه روباس پیغمبر علیہ السلام باندې عیبونه لګي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیبت کوي. دغه شان بخاری شریف کې حدیث مبارک ده ابو هريره سے فرمایي وې د نبی علیہ السلام یو ځل ارشاد فرمایو الا تعجبون كيف يصرف الله علي عني شتم قريش. الله پاک د قریش او د بدو نه څنګه بچ کړم تاسو ته پته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اغي چې ده په مزمم باندې بد وای ګور د پیغمبر علیہ السلام نو محمد اغي به د ډېر غسین مزمم وای محمد معنا نه چا چې صفاتو کړی شي په ټوله دنیا مزمم چې بده بیان شي نو اغي به محمد نوم نه غشت بدرت به ویل او دا مزمم دسی دا مزمم دسی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل الله تبارک وتعالى د دې د بدر د نز څنګه وساتلم دی بدر دوی په مزمم باندې زخه مزمم نه زخه محمد ما انا محمد. دغه شان د نبی له صلوات و سلام بارکه به دی جره کله به ویل دا ساحر دی کله به ویل دا کاهن دی کله به ویل دا جادوګر دی شاعر دی مجنون دی دا څه قسمه الفاظ او سلام پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته تکلیفونه ورکړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوازې نه بلکې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو تم تکلیفونه دغه دین د وجه ملو شوی دي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله د صحابو تعداد دوکم سلويخت ته ورسید نو ابو بکر صدیق رضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بار بار اصرار کو چې مونږ په کولو طریقې سره د عبادت شروع په کولو طریقې سره عبادت شروع. نبی علیہ السلام تو فرمایا ابا بکر ان قلیل مون خلقیو دې خلکو مقابله نشو کوله. نو بار بار ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اصرار کو. نو قام ابو بکر فی الناس و یوزل ابو بکر صدیق خلقو کی ودرید خطیبا خطبه خلقو ته ویلا وکانه رسول الله جالسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه سیناستو تشریف فرماو
فكان اول خطيب دعا الى الله عز وجل والى رسوله د پیغمبر علیہ السلام د پیغمبري د بار لومبني دعوت ورکونکې د الله د دین دعوت ورکونکې د نبی علیہ السلام نه بعد لومبني هغه چې هغه د الله او د الله رسول ته خلق را بلل. وسار المشركون على ابي بكر وعلى المسلمين مشرکان رالل او ابو بکر صدیق باندې را منډه کړي او په مسلمانانو باندې او تکلیفونه او ظلمونه فضربوا في نواحي المسجد ډیر زیاتی وال و ابو بکر ضربا شديدا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم ډیر زیات وو سو اخبار چره دا ابو بکر صدیق رضی الله قبيله ولا خلق رالل ابو بکر صدیق اوچت کو او به ویلې والله لئمات ابو بکر لقتلن عتبه ابن ربيعه کا ابو بکر صدیق باندې سوشو او مړ شو زبا خامخا عتبه ابن ربيعه چې وجنم ژوندې به نه پرېدم کدا ابو بکر صدیق باندې سوشو دې مړ شو. بهرحال ابو بکر صدیق رضی الله عنه خلق رالل هغه بلار له خلق رالل او ابو بکر صدیق خو زخمیو خود دې باوجود ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې په وښ کې راغی دا جمله وی چې د نبی له سلام څنګه دی د الله رسول څنګه دی د الله رسول څنګه دی جوړ دی. ابو بکر صدیق رضی الله عنه فرمایل فإن لله علی الا اذوق طعاما وشرابا دراغه پورې بن خوراک کوم نه بس اسکم نه بس خرم او آتی رسول الله صلی الله علیه وسلم سو پورې چې د الله رسول می بن خپل سترګونی لیدل او اغیل زنیم راغله. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې دا خبره موري دلی نو لہذا هغه مایوس شو چې ابو بکر صدیق اوس نه منی زما نو راغه نبی له صلوات و سلام لرو رسید نبی له سلام هغه وخت دار ارقم کې او نبی له صلوات و سلام زخمی حالت کې هغه تشریف فرماو. نبی له صلوات و سلام سره کیناس او د نبی له صلوات و سلام د تندی مبارک چې واستل هغه خپل تر بلال رضی الله تعالی عنہ بارک هوتا سو اوره چې بلال رضی الله تعالی عنہ با پتودو شګو باندې هغه سملولې شو او بلال رضی الله تعالی عنہ د دې لپاره تکلیفونه ورته ورکولې کېدل چې دې د خپل دین نه ووري او بلال رضی الله تعالی عنہ په هغه وخت کې چې احد ناره ویلا چې یو الله منم احد الله یو دی الله یو دی زور سره شریک نه ګڼم چې کافران پوي شو چې یره نبی له صلوات و سلام اوس خبره نه مانی نو عتبه ابن ربيعه د ځان له مشر مقرر کو چې هغه سحر کې او دغه رنګي په شعرونو کې د دې یو نامه وا یو لوی سړی وبګي نو عتبه چې نبی له سلام لراغه ورته وی ته چې ډیر اعلی نسب والے او ډیر زبردست او عظمتونو والے خدا ته پس شروع کړی دا زمونږ د بوتانو زمونږ د خدایانو بدوي او زمونږ ټول قوم دي چې دوه ډلې کړي دي زمون قوم کې دا تفریقه پیدا کړی دا زمون قوم چې زمون معبودانو بدر دوی نبی له صلوات و سلام دا غره خبرو پروا نه ساتله عتبه ته وی چې ستاره د خبرو څه مقصد دی څه ویل غواړي هغه ورته وی کمال دولت غواړي ټول مال دولت پتا باندې مونږه قربان مال دولت بدرګو خو زمون د خدایانو بد موایا په عقیده کې برچام پروانه ساتي که د دنیا مال دولت هم در له سوک راوړي په عقیده کې برچام خاطر نه کی په دین کې او په ایمان کې کبات شو اعمال لی په انسان په اعمالو کې خطا کې دی شي ګناهګار دی انسان نه خطا راځي نو لہذا په اعمالو کې گزاره کوي او بل سره کې انسان یو خطا وشي عقیده کې چا سره گزاره م کوي. پیغمبر علی السلام ته وی کدا ټول مال دولت غواړي چې مال دولت در لدرکم کدا دی حسین او جمیل جنې غواړي چې څومره جنکې دي د حسین او جمیل ته په ګوتک د تعالی مونږه په نکاح کې درکو برښتا کې خو تاسو د زموږ د معبودانو زموږ د خدایانو بدرت موایي که تاسو سرداری غواړئ سرداری بم در لدرکما مشری بم در لدرکما خو زموږ د خدایانو بد موایي که حکومت غواړئ حکومت بم در لدرکو که تاسو بل څه غواړئ ابم در لدرکو که تاسو باندې جادو شوی دی دا غیبم در علاج وکړو خو زموږ د خدایانو بد موایي. نبی له صلوات و سلام چې کله عتبه غلې شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته حامیم تنزيل من الرحمن الرحیم سورہ سجدہ لومبني 14 آیاتونه تلاوت کړه چې کله دې آیات ترو رسید فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود
چې عتبه دا اوریدل فورا په نبی علیہ السلام له بخلی لاس کې خو چې بس نور موایا اخو عربو پیدل چې اسنه چې بمون باندې دا عادیانو سمودیانو په شان عذاب را نشي فورا ورله بخله باندې لاس کې خو او ورته نور مخ کې ونوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته توي چې را تسویل واړي نبی علیہ السلام ته فرمایل چې زما ښکارا خبره ده دا یو خدای د دین دعوت بچلو مو دا یو خدای خبره وکوم ستاسو دغه غلطو کارونو ستاسو د شرک او ستاسو دغه د خدایانو د معبودان باطلو دا غیر رد به ذکر کوم د شرک رد وکوم بس دا زما ښکارا خبره ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام د چام څخه پروا نه ساتل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیدا کل کردغه دعوت ورک بیا مسلمانانو باندې خلکو چې ظلمونه وکړل نو انسان چې یو ځای کې یو علاقه کې اسلامی حکمونو باندې عمل نشي کولای اگر لپاره عمل کول سخوي نو دا هغه ځای نه هجرت دغه لپاره دا خبره ده بهتره ده چې دا هغه ځای نه هجرت وکړي لہذا د نبی له صلوات و سلام د نبوت په پنځم کال باندې د رجب په میاشت کې حبشه ته چې مسلمانانو هجرت وکړو مسلمانانو هجرت وکړي چې باغی کې جعفر رضی الله تعالی عنہ هغه بدی کې مشر او د بلاس باندې الله تبارک وتعالى د حبشي بادشاہ چې کوم دی نجاشی هغه الله تبارک وتعالى مسلمان او بیا هغه نجاشی نبی له صلوات و سلام داغه جنازه کړي وا او هغه غایبانه نه وا علما فرمایي نبی له صلوات و سلام ته الله پردې لري کړلې او د نجاشی بادشاہ هغه دا مړې چې کوم دی دا لاش هغه ورته بالکل لاسه لکه څنګه جی زمونږ ته دلته امام جنازه کوي او مړې ورته مخامخ وي پردی وته الله لري دا د نبی له سلام معجزه وا اوسم خلق را پاسي ویجره مونږه غایبانه جنازه کوي لکه غایبانه جنازه زموږ په شریعت کې زموږ په دین کې زموږ په مذهب کې کوم دا تاسو غایبانه جنازه کوي دا د نبی له سلام سره خاص دی کته وی چیرې مونږه هغه کوس هغه خو کړی دا نو نبی له سلام کو په معراج باندې اسمانو ته خطر ته خطه شوخه دا هغه کار چې کوم نبی له سلام سره خاص نوي هغه زموږ د بار د دین مسله را چې کوم نبی له صلوات و سلام سره خاص وي دا غي معجزه هغه امت نشي کوله امت د هغه کار نه عاجز وي یول سړو او سور لسو زنانو د مکه مکرمه نه حبشي طرف د باغ وخت کې هجرت وکړو او بیا دا غي نه بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوباره چې مسلمانان نورم تللی دي حبشي طرف ته دویم هجرت چې شوه د پاغي کې تقریبا 3 سړیو بګي او شل زنانه وي بګي عقیده حبشي طرف ته هجرت وکړو دا نخدی پسر شوا د دیوبند عالمانو د هغه سربازانو د اسلام د باتورانو د هغه سربازانو د اسلام د باتورانو چې مرید الا الله پنا مصف کې د غازیانو چې مرید الا الله پنا مصف کې د غازیانو تکړه شاد خوب دین د نبی تا ضرورت دے مفتی توصیف احمد داد تاج د معرفت دے مفتی توصیف احمد داد تاج د معرفت